تا ته چې ابراهیم علیه السلام دغه دعا در وشول د مشکلاتو د پریشانیو د مسایلو د مصیبتو د غمو د ګرمو د جګړو د فسادو د فتنو د هر څه څه د خلاصېدو دپاره تا ته ابراهیم علیه السلام دا دعا در شولې ده، ولې نه وایه؟ ولې سستي کوي؟ ولې کمزوري کوي؟ دغه یوه دعا دا مختصر دعا هم ته نسې ویلی. ابراهیم علیه السلام تا ته در شولې ده، مګر تی چې دی هغه نه وایه. ابراهیم علیه السلام چې کله په اور کې ولوېدی د خپل د ځان د حفاظت دپاره دغه دعا وویلې. کومه دعا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دغه دعا وای، مشکلات او پریشانیان او غمونو ګرمونو مسایل مصیبتونه به د تاسو په ملو باندې لیر شوري، نږدې به ستا خواته اراده چې د هغه بلا نه لري. او که د ګرمو د مسایلو د مصیبتو د پریشانیو د هر څه د خلاصېدو دپاره او د نظر اثر د جادو د هر څه خلاصېدو دپاره علمي پاکستاني جامع انډربل سنټر کې ستاسو دپاره ستاسو خادم ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب ستاسو دپاره بهترینه باطل نامه چې د هغه تیاره کړې ده، صرف هغه راواخه په خپل کور کې ولګوه. انشاءالله د الله تعالی په فضل سره او د هغه په برکتو سره به ستا د مشکلات او جادو نظر اثر چې کوم دی هغه به ختم شي.